د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مې ته زړو شو جی فشتا مې تقریبا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د علاقې نه 8 میله فاصله کې وجي 8 میله فاصله یو طرف نه او 8 میله فاصله د بل طرف نه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ير کاته وي چې یاره مې ته مزړه شوی د خو ته زه مشقت در کول نه غواړم ته به څه زما د یو وړوکي خواهش د پر 8 میله د دې طرف نه سفر کې او 8 میله به د هغه طرف نه سفر کې زما د یو وړوکي خواهش د پر به دومره مشقت کې نو زه دا نه غواړم چې ته زما لپاره دومره د دې وړوکي خواهش د پر دومره غټ مشقت وکې د حضرت عمر رضی الله عنه دا غلام چې کومو ير کا د پزړه کې سوچ کو چې حضرت عمر رضی الله عنه چرته داسې د خواهش اظهار نو کړي پړم بيزل د خواهش اظهار وکړو او دا خواهش خو د حضرت عمر رضی الله عنه پورا کول پکار دي د غرمې د مونږ ټایم حضرت عمر رضی الله عنه مونږ ستړو دا غلام ور سره لاړو ير کا چې فرض مونږ کړي ورپسې 2 رکعات سنت کړي دي او د ير کا لپته و چې د حضرت عمر رضی الله عنه ملمانه راغلي دي د غرمې مونږ نه پس مازیګر مونږ پورې دلته جمعات کې ساري او بیا مازیګر مونږ نه پس د کور ترازی نو ما سره موقع چې زه د کور نه اس پر روانه کما او لاړ شم د فیش چې کوم دی د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر کما ځکه چرته حضرت عمر رضی الله عنه مانه چرته داسې د خواهش اظهار نو کړي ير کا 2 رکعات سنت هم کړي دي زر روان شوی دی اس په د کور نه روانه کړي دا او 8 میله فاصله د یو طرف نه کړي دا الته فیش رښتلی میان رښتلی دي او 8 میله فاصله د بل طرف نه کړي دا واپس کور ته راغله د میان په کړي هم دي خدای ټایم د لپته ولګي راشي نه حضرت عمر رضی الله عنه ته پته ولګي چې زه په اسب باندې تلم او هغه د اسب د خولو ویني نو هغه به خفشي نو دا غلام حضرت عمر رضی الله عنه چون کې لا کور ته واپس نو راغله نو دا غلام تلغه اس چې کوم دی اسب چې کوم وا هغه صفا کړي دا اسب صفا کړي د پاغه باندې د خولې د لاس پاغه باندې چې کوم دوړه جمع شي ونه پاغه ګرد غبارو نو هغه بوتل د اسب لامبول دا صفا کړي د واپس راوسته رسول ته ودرول دا د مازیګر موږ نه پس کله حضرت عمر رضی الله عنه راغله دي نو ير کا ورته وی چې اے عمر دستا خواهش ما پوره کړه د ما د لمایان پاک کړی دي چې څنګه ولدا سو وینو حضرت عمر رضی الله عنه تعالی پاکلم ور کړو په ور کړو هغه ډایرک د اسب طرف لکتل دي او اسب طرف له ور منډه کړی دي په اسب باندې لاس والے په خپویم ولا لاس والے دي دې کې ولا په وګونو لاس والے دي چې په وګونو ولا لاس والے ير کاته واس کړی چې ير کا راشه تا خو نور اس په لامبول ده خدا وګونه تا نه پاتې دي وګونو کې د خولې هغه نشانات اوس هم شته دي او کم دوړه موړه چې په وګونو پرتا وا پیدا له سم کاری تا خو نور اس په لامبول ده وګونه در نه پاتې دي ای ير کتا ولې دا سوکل تا ولې د اس په دومره تکلیف زما د وړو کې خواهش د پارور کو شرط را قیامت پر ورځ د اس په د الله پاک په دربار کې ودرېږي او الله پاک ته وایي چې ای الله زه خو یو بې زبان او ما زناور ما نه پوهېدم او د عمر چې کوم حضرت عمر رضی الله عنه د خپل وړو کې خواهش د پارزه 8 میله یو طرف نو کړولم 8 میله بل طرف نو کړولم زه خو بې زبان او ما زناور ما د په ما باندې ظلم کړي نو زه بیا دې زناور ته زبر دې اس پر د قیامت پر وسته جواب ورکوم زه خپل ډیر زیات کمزور ما زه خپل ډیر زیات ګناګار ما زه به اس پر د قیامت پر وسته جواب ورکوم ير کا چې دا ولې دي ير کا پجړه شوی دی ير کا ډیر زیات جړلې دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ انت مالک مال خدای پاک را کړی دی نور غلام نور چې کم دلته کم مالکان دي ای په خپل نوکرانو باندې روب دبدبي چې په خپل نوکرانو باندې عجیب عجیب ظلمونه کوي او حضرت عمر رضی الله عنه د یوې اسب مشقت هم نشي برداشت کولې د یوې اسب حواله سره هم هغه یریږي چې اسنه الله پاک د دې تپوس مانو کی یا د اسب د الله پاک په دربار کې ودرېږي چې د عمر رضی الله عنه په ما باندې ظلم کړی دی 8 میله زه د خپل وړو کې خواهش د پاره یو طرف نه کړولم 8 میله بل طرف نه کړولم نو دغه ټایم کې دغه ير کا چې کوم هغه ډیر زیات جړل دغه حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل چې دا کم میان مار وړل دي دا به مونږ او وی شو او زه به خیر د اسب له زیاته غیا واچو مزه په اسب باندې خوراک زیاتو کما دا به تا معاف کی او دا کم میان چې مار وړلی دا به زه په چن گاون کې وېشم او چن گاون کې چې کم کورونو کې وېشم نو ایته بزوې ما چې هغه ستاره پر د مغفرت دعا وکي دا جی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نن سبا راشه زموږ معاشره ګوره یو سړی له الله پاک لګرین کو چت ورکی لګه عہده ول چت ورکی نو غلا انسان د سړی زوی ښکار نو کار خو پرېدا غله د مونږ ورته عام خلک انسانان چې کوم وی هغه له سم رسپک نظر کوي گاډی نه خو بيخي هغه شیشخ کته کینه چې چا سره الیک سلیکو کی غرور او تکبر د لاسه اغاز ژوندۍ داسې تیری چې کچره د حضرت عمر رضی الله عنه ژوندۍ مو ستړي کا نو یقینا یو ډیر بیسټ اگزامپل دی زمون خوږ نبی ژوندۍ خو زمون د پاره یو ډیر غټ مثال دی هو کده حضرت عمر رضی الله عنه یو سوخو به مونږ ځان کې واچولې
بیا کچره د مون خوږ زندگی د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زندگی مون سټډی کا اخو یو پرفیکټ اگزامپل دی اخو یو پرفیکټ زندگی هغه تیر کړی دا هغه زندگی او هغه طریقې مون ځان کې واچولې نو یقینا دا هر څه ډیر زیات آسان شي الله پاک په زمون بخشش وکي الله پاک په زمون مغفرت وکي د حضرت عمر رضی الله عنه غونته بچا ان چې کم دي د نن سبا خلق غواړي چې الله په مونږ د حضرت عمر رضی الله عنه غونته بچایان مسلط کی خو زمون چې کم حرکات و سکنات دي هغه زمون هغه صحابه کرام سره نه ملاويږي کم صحابه کرام باندې چې الله پاک حضرت عمر رضی الله عنه مسلط کړو نو په لمون له پکار چې مون خپل عمل چې کم له د هغه صحابه کرام غونتی کو چې کوم صحابه کرام باندې الله پاک حضرت عمر رضی الله عنه مسلط کړو نو بیا په مونږ باندې الله پاک د حضرت عمر رضی الله عنه غونتی باچا چې کم له مسلط کی نو ډیر خلک د عمران خان نه ګیلې کوي څوک د چا نه ګیلې کوي څوک د چا نه ګیلې کوي او غواړي د حضرت عمر رضی الله عنه غونتی باچا او حرکتونه څنګه وي معاف کوي سمنا که حرام ولا ملاویږي په حرام باندې ورزي ظلم زیاته مونږ کو خیر دا خو یو شاډ غونته واقعي و د حضرت عمر رضی الله عنه د ژوندۍ حواله سره چې وړيرا مطلب زموږ د پاره پکې وړير غټ عبرت پروتو چې حضرت عمر رضی الله عنه زناورو تم تکلیف نو ور کړي انسانان خو پرېدا هغه د زناورو حقوق هم ادا کړو د حضرت عمر رضی الله عنه د زناورو حقوق هم ادا کړو د خپل رعايه کې چې هغه سره څومره عوامو نغې حقوق خلا پرېده جی نو دا یو شاړ غونته واقعي و د ثواب پنیت مې در سره شریک کوله او د ثواب پنیت مخکې ملګرو له ضرور ورسوي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام